बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ो नाज़रीन व कतुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद दी چې تاسو به زمونږه چینل خوښ شوی ډیر مرګري رابطې کوي، ډیره شکریا ادا کوو، مفید مشورې راځي، زمونږه درسونه به شیر کوئ، محفوظ کوئ به او بیا به شیر کوئ. معزز سامعین کرامو، علم دین باندې پوهه حاصلول هر مؤمن مسلمان ته ضروری دی چې مونږ قرآن او حدیث په خپله مطالعه کو او په خپله باندې دا خوند ترې نه واخلو. علم الصرف مونږه بنیادی فن چالو کړی دی. اولنی درس کې مونږه تعریف موضوع غرض هغه درسو شو. د علم الصرف موضوع څه دی، تعریف څه دی، غرض څه دی. امید دی چې تاسو به پې پوه شوي او که څه ملګرو ته مسلې وي څنګه چې نور ملګري ما سره په واتساپ باندې رابطه کوي، تاسو هم رابطه کولی شئ. انشاءالله هر قسمه مشکل به مو حل کو. نن دویم درس طرف ته راځو. هغه دا دی چې کلمې تقسیم مونږ کوو. هغه دارنګې چې مونږ سره یو د کلمې سه اقسام دي. سه درې ورته ویلی کېږي فارسي کې. کلمې سه اقسام څه دي؟ اسم، فعل، حرف. دا د کلمې سه اقسام دي. تفصیل به رستو ویو. تاسو اول د دې نمونه زده کوئ، دا ځان سره درج کوئ. انشاءالله مکمل تفصیل به راځي، مثالونه به راځي، پارسه به مونږ پوه کوو. پریشانه کیږئ به نه. کلمې سه اقسام: اسم، فعل، حرف. کلمې شش اقسام، شش پږو ته وایي. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیه، رباعی مجرد، رباعی مزید فیه، خماسی مجرد، خماسی مزید فیه. دا شپږ اقسام ته کلمې شش اقسام وایي. دریم تقسیم د کلمې هفت اقسام. هفت وو ته وایي فارسی ژبې کې. کلمې هفت اقسام څه دي؟ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف. دا د کلمې هفت اقسام دي. انشاءالله را روانې ویډیو کې به دې تفصیل ویو، خو راځئ اوس لږ وایټ بورډ طرف ته ځو چې زه عملی میدان کې د دې قسمونه تاسو ته وښیم چې تاسو مزید ذهن نشین شي او ځان سره یې درج کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرامو، تاسو ګورئ ما درته عرض وکړو چې یو د کلمې سه اقسام دي. کلمې سه اقسام. سه اقسام څه شی دي؟ اسم، فعل، حرف. سه اقسام مونږ سره دي: اسم، فعل او حرف. دا سه اقسام دي. کلمې شش اقسام ته ګورئ. کلمې شش اقسام. شش پږو ته وایي. شش اقسام څوک دنه تپوسو کې علم الصرف کې کلمې شش اقسام څه دي؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیه، رباعی مجرد، رباعی مزید فیه، خماسی مجرد، خماسی مزید فیه. دا مونږ سره شش اقسام شو. کلمې هفت اقسام. هفت وو ته ویلی کېږي. هفت اقسام څه شی دي؟ متوجه شئ. صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص او لفیف. دا هفت اقسام دي. سه اقسام، شش اقسام، هفت اقسام. دا ځان سره درج کړئ. ان شاء الله تفصیل به بلې ویډیو کې وایو. تاسو صرف دا نمونه زده کړئ.
دا درس اهم وګڼئ په خپله باندې یاد کوئ ځان سره ولیکئ که بیا څه مسله وي تاسو موږ سره په واتساپ رابطه کولی شئ زموږ دا درسونه اهم وګڼئ په خپله باندې ځان سره محفوظ وساتئ او مخکې شیر کوئ زیات نه زیات ملګرو ته چې موږ او تاسو ته په دې باندې ثواب میلاو شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.